د طلاق په مسله کې زمونږ اصول دا چې ګروپ کې بلدي جواب نشي ورکول ځکه چې د طلاق او د میراث او دوه قسم مسائل د انتهایی باریک او نازک مسائل دي کې د یو حرف او د یو ټکی په بدلیدو سره د مسلې پوره نوعیت تبدیلی نو کدی دا صحیح او دغه حکم پکار وي چې د دې د حالاتو مطابق نو کدی قریبي دارالافتا ته چې کوم ځای کې دی وي مزید دارالافتا ته د رجوع کې اول ته کې د مفتي صاحب سره مخامخ ملاو شي جرنل او عمومي خبره ده چې کله یو سړی خزي ته وي کدا کار ته وکړو زماستا خبره به ختمي بیا هغه کار هغه وکي دې سره به طلاق باین واقع کیږي اگر کده سړی ته اجازه ولې نه وي هغه سړی په خپل بخه ولې نه کوي ځکه چې د خبرې ویلو په وخت کې خپل خوخه او د خپل اجازه استثناء نه وکړي هغه استثناء چې نه شرط چې واقع شي جزا به واقع شي دا ملګری تپوس چې بعضی کورونه د خاري کورونه وی التفی فرشم د خاري وی نو چې کله هغه فرش په خاره باندې وي نو بعض اوقات په هغه کې د سارو دا ګوبر یعنی موږ ورته د سارو سپي وایو هغه په هغه کې اچول شي نو هغه سپه خو پدیته نو اوس دای سردا اشکال چې په دې باندې مسکول نو کچز مکه چې کله هغه په سپو او په خارو باندې مکس یو ځای کړی شي او هغه لیو کړی شي نو کاغې د پاسه او هغه وچی داغه د پاسه په صادر کپڑا جانماز واچي باغی باندې بالکل بغیر د شک شبهه نه جایز عملګری د پوس کې چې د سوار او سګرټ خرصول د دې حکم شریعت کې څه نو نسوار او سګرټ خرصول د دینه ځان بچکول بهتر دی فقها لیکي چې احتیاط پدې کې دی چې انسان بچ کړي شي باقی د دې چې سو خرڅي داغه آمدنه ته حرام آمدنی نشي ویلې لیکن ځان کې ساتل بهتر دی دا ملګری تاسو کوي چې موږ سره دلته دوبای کې یا بل ځای کې هندوان دي انا اغي بوتل باندې وبوس کی ناګر چې هغه بوتل اغي خلی سره نه لګي ولګه فاصله کې د خلی نه لسلی نو اغي نبی امن د وبوس کو نو دا جایز دي او که جایز دي نو انسان خوا هغه مسلمان وي او که کافر وي د هغه جوته پاکه ځکه چې خلی پاکي نو بیا که بوتل باندې هغه خلی ټچوم کی هغه بوتل هغه وبو پاکي دي البته چې هغه یو حرام سیز وخوري یا شراب وسکي او هغه پسې فورا بعد د ګلاس نه د جام نه د بوتل نه وبسکي نو بیا هغه جوړه هغه پلیته ده او دا هیڅ جایز نه دی دا ملګری تاسو کوي چې موږ سره انځوان دي او د هغه چې کوم مذهبي تهوار دی دیوالی ورته وي وغیرہ ان په هغه موقع باندې هغه موږ لمټیان راړي نو هغه خپل زموږ لپاره جایز دي او که جایز دي نو اندوان چې د خپل مذهبي چې کوم تهوار دی په هغه رز باندې چې کوم مټیای و غیره راړي د هغه دوا قسم دي یو هغه مټیای چې هغه د خپل بوتانو مخه ته کې خو دی د هغه په نوم باندې هغه چلاو کړی وي او بیا راړي نو دا هغه خړل قطعا حرام دي مکمل طور ناجایز دي هغه کې خو هیڅ گنجائش نشته خوراک البته که هغه مذهبي رز ده خوشاله رز ده او د بازار نه څه تخفر واغسته سنټویر واغسته او د بوتانو مخه ته نه وړي ډایرکټ په ډایرکټ کې تال راړه انداغي نه خړل بهتر دي هغه نزان ساتل پکار دي
دا ملګری یو تپوس کوي چې یو کس دی او د هغه یو کور دی بل کس راشي هغه ته وایي چې دا کور مالا په کرایه راکړه. په تور مثال د هغې کرایه 8000 روپۍ جوړیږي، د کور مالک هغه نه 4-5 لکه روپۍ خرڅ والي او دته په کرایه کې کمی وکړي. خو لیکن دغه کرایه‌دار وایي چې ما دله پیسې به تورې قرض ورکړې وي او د ما ته په خپله مرضۍ باندې کرایه کې کمی کړی دی، یا هغه دا ووایي چې دا کور 2 چته دی نو لاندنی چت زما استعمال کې دی او باندنی چت هغه زما استعمال کې نه دی، نو ځکه ما ته کرایه نیمه ده. نو د ټولو نه لومړنۍ خبره دا ده چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي، کنز العمال کې روایت کې جامع الصغیر کې ان سیوطی والا هغه فرمایي کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر هغه قرض چې هغه ځان پسې ګټه راخلي دا سود دی. نو دغه کرایه‌دار چې دې کله مالک مکان له 15 لک روپۍ قرض ورکړي نو کرایه ورته هغه د دې وجه نه کمه کړه چې د مال 15 لک روپۍ قرض راکړي. نو که د دې وجه نه کمه کړي بیا خدا ظاهره خبره ده ناجایز دی او ناجایزه معامله ده، سود کې راځي، د دې نه خو ځان ساتل. اوس کرایه‌دار ملګری وایي چې دا ما 80 پیسې ما قرض ورکړي دي او د ما ته 80 په کرایه کې کمی کړی دی، نو صرف دې ته وکړئ شي چې دا خو ظاهري هغه هیله ښکاري او یو بانه ښکاري، ورنه کبل یو کرایه‌دار راشي او دغه مالک مکان ته وایي چې ما په دې کور کې پاتې کړه، هغه په دې خبره باندې راضي چې 4000 روپۍ باندې هغه په کرایه پاتې کړي. ظاهره خبره ده نه به راضي چې هغه راضي نه دی، دا یو اسې شیطانی وسوسه ده او یو بهانه ده او په دې طریقه باندې حرام شي هغه ناجایز. درېمه خبره هغه وایي چې دا لاندې باندې 2 منزل دي، لاندنی منزل دا زما مصرف کې دی، زما استعمال کې دی، نو دا هم د دې وجه نشي جوړېدی. څنګه چې تاسو په سوال کې ووي که پاسنی منزل څوک استعمالوي هم نو د لاندنی منزل د استعمال نه بغیر د هغې استعمال ممکن نه دی. نو به هر حال د دې خبرو په رڼا کې دا معامله جایز نه ده، دا په قرض باندې نفع ده او دا په سود کې راځي او د دې معاملې نه ځان وساتلی شي. بېشکه د هغه له 15 لک روپۍ قرض ورکړي نو که دی په دغه کور کې خامخا پاتې کېږي ضرورتمند وي، نو چې کومه عامه کرایه ده د معاشرې او د عرف مطابق هغه کرایه باندې پاتې کېدی شي. او یو دا طریقه هم کېدی شي چې 8000 روپۍ کرایه ورته ورکړي، د کرایه نه ورکړي هلته به قرضو کې ختمېږي، یو میاشت کې به هغه 6 لکو روپو کې 8000 روپۍ کمې شي، بله میاشت کې به 8000 روپۍ کمې شي، نو په ده باندې به بوج وي، هغه ته به قرض وسپکېږي، دا به ګویا پیشګي د اجارې او د کرایې له صورت شي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ علاقه کې دا ترتیب دی چې یو کس څنګه وفات شي نو د وفات نه فوراً بعد هغه له غسل ورکړی شي، بیا چې کله جنازه وخت راشي دوباره ولا غسل ورکړی شي. نو دا طریقه وایي صحیح ده او صحیح نه ده. نو جواب دا دی چې د مړي دپاره یو پیره غسل ورکول د دې شریعت اجازت ورکړی او دا چې څنګه مړی وشي نو فوري طور غسل ورکول پکار ځکه چې کله څو پورې مړي ته غسل نه ورکړی شوی د هغه پاک د قرآن پاک تلاوت مکروه دی، نو چې څنګه مړی وشي فوراً د ول غسل ورکړي نو اوس که هغه پاک څوک تلاوت کړي د هغه د ایثار ثواب دپاره نو دا به هم جایز شي. او دوباره غسل ورکول دا یو علاقایي رسم ده او حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم هغوی د دې باره کې لیکلي دي چې دا واجب ترک دی، یعنې د دې پرېښودل واجب دي او دوباره غسل ورکول نه دي پکار، دوباره غسل د دې نه ځان ساتل دا واجب دي.
دا ملګری تاسو کوي چې چاله موږ قضا شي نو پوره رس کې هغه موږ سټیم کولای شي نو درې ټیم دي چې په هغه ټیم کې نشي کولای سټیم چې نور راخلي او طلوع الشمس ورته منګوالي نو طلوع الشمس نوالی تقریبا یو لس دولس پنځلس منټه دا مکروه ټیم دی په دې کې هیڅ قسم موږ جایز نه دویم نمبر چې انور بالکل د اسمان نیس تر ورسي ایته استواء الشمس وي نو په دغه ټیم کې قضا موږ جایز نه دی او دویم چې کله د انور په وټو ټیم وي د ماخام نه د باندې د ساته منټه مخکې دغه کوم د غروب الشمس ټیم دی په دې درو اوقات کې قضا موږ جایز نه دی نور منظورم جایز نه دی نو د دین علاوه چې سټیم مقوی نو هغه موږ قضا کول د سحر د موږ نه مخکې موږ نه پس د فرض نه مخکې فرض نه پس او بیا چې نور فارغ شي نو دا ټول ورځ د ماسپښین پورې بیا زوال وخت کې ناجایز دی بیا د زوال نه پس د ماسپښین د موږ نه مخکې د ماسپښین د موږ نه پس د مازیګر نه مخکې مازیګر نه وروسته ماښام نه پس ناوستن مخکې وروسته ټوله شپه دا خو یو جواب شو دویم تاسو دا کوي چې د ورځې موږ قضا شي نو په هغه ورځ باندې بل موږ ټیم کې کوي دا غیر مخکې مګي وروسته به کوي د دې زور تفصیل نه دغه خبره معلومه شو چې د قضا موږ د پاره ټیم نشته چې څه ټیم کول غواړي هغه کوي البته فرض او صرف قضا وکړي سنت قضا نشته اگر د ماسپټن موږ قضا شو هغه کې به تر وسره قضا کوي دا یو ملګری تاسو کوي مونږه دینه مخ یو لیپ ریکارډ او پاره کې یو ملګری سوال کړو چې قضا موږ سټیم کولای شو دا غي جواب کې موږ دا خبرو چې سټیم سہولت وی البته درې اوقاتو کې جایز نه ده سټیم چې نور راخیږي سټیم چې نور د اسمان څخه راشي سټیم چې نور پریوزي دینه علاوه د یو موږ نه مخ کې کوي ګورسو کې دا جایز یو ملګری په دې باندې دا ذهن ته سوال راغی چې فضائل اعمال کې او حدیث پاک سے په هغه کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر چاچی بغیر د عذر نه ومنزونه یو وخت را جمع نو د غټو ګناهونو د لویو ګناهونو په دروازو کې د دروازه باندې ورتن نشي نو دا ملګری تاسو کوي چې دې حدیث کې په یو وخت کې د دوه منزونو ته ګناه کبیره ویل شي او تاسو وایي چې د دوه منزونه کول شي په یو وخت باندې نو اول خدا خبره چې دا زما د پاره ذاتی طور د خوشاله خبره ده چې ملګری زمونږ کلیپ ووري او دا غزه ته سوال راشي نو سوال کول کې هغه ججب نه محسوسي او په دین کې دا څه پکار ده چې د اخلاق او پایداره کې دنه خپل اشکال او خپل چې ذهن کې سوالي هغه پیش کول دا یو انسان بنیادی حق دی به هر حال دا یو خبره ده نو زما محترم د دې جواب دی چې دا حدیث پاک چې کوم فضائل اعمال کې تاسو دا حواله ورکړئ هغه حدیث ما تاسو ته عربی او سره ترجمه د دې کلیپ نه مخکې درسین ګروپ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فرمایلی دي دا غي مطلب دا دی چې موږ قضا کول دا ګناه کبیره ده چې کله یو سړی موږ قضا کی ظاهر خبره ده خپل ټیم کې وکړي یا به مازیګر ټیم کې کوي یا به ماخام ټیم کې کوي یا به ماستن کې یا ماسپښین کې یا سحر کې یو ټیم کې وګړي کوي نو گویا کې په یو وخت کې دوه منځونه راجمع شي نو دا وړاندې موږ چې د قضا کوم دا ګناه کبیره ده بیا تاسو د دې ریفرنس کې حواله مو ورکړی دا
چې لاندې تفصیل کې حواله تاسو دا ورکړه چې شیخ الحدیث بیان فرمایي چې دې کې وعید د خلقو لپاره چې د معمولی عذر په وجه باندې مسقزا کوي مطلب مدخل چې دا حدیث بنیادی طور د خلقو لپاره وعید دی چې کوم خلق بغیر د عذر نه مسقزا کوي او بیا هغه بل ټیم کوي دا بل ټیم چې کوي دا قضا کوي دا قضا کول ګناه دا مطلب نه دی چې دا قضا مسقل ګناه دی قضا مسقل یو مستقل حکم دی نور احادیث نه هغه ثابت دي دغه حدیث مطلب دا چې مسقزا کول دا ګناه دی دا ملګری وای چې ما د قران پاک څخه یاد کړی او بیا د اعذار او وجه باندې هغه سلسله څنګه پاتې شوې ده نو چې د دې څه حکم دی او چې کوم ما یاد کړی ده هغه هم څه د یادولو کوشش کوم چې به هر حال تاسو خپل کوشش جاری ساتئ خدای نه زیاته ضروري خبره ده چې کوم حصہ تاسو یاد کړی ده انداغي دورای کوي بشک د انسان کارونه ډیر وي مصروفیات ډیر وي او تقریبا چې سپاره یو سره وي یا خاص کړه شخصنا قرآن پاک یاد کړی وي دا هغه جواب باغی باندې روانه شي نو 20-25 आधा घंटा دورا منټونو کې قرآن پاک یو سپاره ویل دا سم مشکله خبره نه ده انو یو سپاره وایي ان شاء الله تاسو 15 سپاری یاد کړئ په وخت پس د سپاری نمبر راځي تاسو قرآن پاک کې وایي نو یریږي باندې ان شاء الله تعالی او باقي موږ هم تاسو ته دعاګانې کوو مګری هم دعاګانې کوي الله تعالی دې تاسو د حفظ د سلسله تثبیت او رسي او الله تعالی دې دنیا کې زموږ قرآن پاک سره محبت په قبر کې زموږ قرآن پاک سره ملګرتیا او په آخرت کې زموږ د لپاره د قرآن پاک او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب دا زمونږ سملګری دي هغه په هر ملک دي هغه دا تاسو کوي چې د هندوانو د سیکانو او غیره چې غیر مسلمان موږ سره دلته دي هغه د خپل اختر پر ورځ باندې موږ له قسم اشیاء راړي مټیان راړي برفیان راړي شربت راړي دلته زمونږ ملګرو کې اختلاف دی سو کوئی چې دا حرام دي سو کوئی چې دا حلال دي نو هغه د دې باره کې تاسو کړی دی نو جواب دا دی چې د غیر مسلمان خلقو د اختر پر ورځ باندې یا د هغه چې کوم مذهبي د خوشاله رضی په هغه ورځ باندې چې هغه کوم اشیاء سینه تاسو لراړي نو کچري هغه سيزونه هغه د خپل مذهبي زینونه لراړي هلته کې هغه خپل بوتانو ته هغه کې خودي راغي نظرانی چړاو کړی ان کا هغه د لراړي هغه خود مسلمان نه ناجایز دی یو مسلمان دی او هغه د غیر الله په نوم باندې نظر چړاو کو هغه حرام دي دغه حرام دي او کچري هغه په دغه طرز دغه پړل خو ناجایز دي هغه خو بالکل دغه نوزان ساتي دغه پړل بالکل حرام دي هغه کې هیڅ قسمه گنجائش نشته او دیم قسم دا دی چې هغه د خپل خوشاله پر ځباندې تاسو له بازار مسکو فرا واغسته او داري کې تاسو لراړه خپل مذهبي مقامات چې دي الته کې نه دوړي بلکې برای راست تاسو لراړه او په بوتانو باندې هغه نه د پېښوي ملاقینا ځان ساتي هغه خړل د احتیاط نه خلاف دي مدخته د اسی کو سنگوان د سراړي او علاله په دې وخت علاوه د چرګ علاوه او تاسو ته یقیني چې دې کې سپاری شي نشته نه خړل کو جایز دي لیکن د مذهبي رزو د خوراکونو ځان کوړمنی قسم کې ساتل ضروری دي او د دې قسم کې ځان ساتل دا د احتیاط خبره ده او ډېر بهتر دي دینه بهر هر ځان ساتل